کی صورت کی عذاب پا سابقین باندې ذکر شا، دی صورت کی با عذاب ذکر گئی پا موجودین باندې. مخ کی صورت کی ذکر دا انسان دا پیدائش اوشا، دلتا پا انسان کے انقلابات ذکر گئی. مخ کی تخویب منکرینو تا ذکر شا، دلتا تردید داغی پا عذر باندے کئی جدی با عذر پیش کئی، عذر بے قابل قبول نہیں ہے. پا دی صورت کے دا اللہ رب العزت نمونہ دا یولس بذکر کی گی. پا دی کی حروف 7707. اتا امر اللہ، دا امر اللہ نسم مراد دے. اتا امر اللہ یا د دین مراد دنیاوی عذاب دے، یا د دین مراد قیامت دے، یا د دین مراد مسئلہ دا توحید دا. اتا امر اللہ را بشی عذاب دنیاوی دا اللہ پا تلوار سر مغواڑے، یا را بشی قیامت ہو. یا اتا امر اللہ راغل حکم دا اللہ چھ مسئلہ توحید دا، نو انکار تے مکوے. فلا تستعجلو پا تلوار سر مغواڑے دی لرا، یا مکوے انکار دا دینا پا تلوار. سبحانا پاک دی اللہ دا نازولنا، وتعالی لوی دی اللہ دا آغسنا چی دی اللہ سر شریکیا. پا دی صورت کے با ادلہ متنوعہ ذکر کئی. سب ذکر کئی ادلہ متنوعہ. ادلہ متنوعہ دا مطلب رنگ پرنگ دلائل، قسمہ قسم دلائل بذکر کئی. سب ذکر کئی قسمہ قسم. او دا اورا خونتنا علا او مزتنا اخلا. کلب دا دریابونو فیدی ذکر کئی، کلب یخی بیزی تذکرم پکی کئی خواہ اللہ اکبر کبیرہ. کلب دا شاتو دا مچے فیدی ذکر کئی. نو دا دی صورت دا وصدا اثبات التوحید بالادلت المتنوعہ. سنگا ينزل الملائکة بالروح، ينزل الملائکة رالیگی ملائکہ بالروح پر روح سرا، من امره دا وجد اقبل حکمنا، علا من یشاؤ پا آغا چاچے وغوڑی اللہ، من عبادی دا اقبل بندگاننا، ان انذرو چی یر ورکے انہو لا الہ الا انا فاتقون. چی خلقو تا یر ورکے چی شان دادے چی نشتبل دا عبادت قابل الا انا مگر زیما فتقون زمانو یریگے. خلق السماوات والارض اس دلائل شروع کی خواہ خلق السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسمانو نظمکے بالحق دا پار دا حق و اسمان تا اگورا نظمکے تا اگورا. تعالی لوی دی اللہ دا آغسنا چی دی اللہ سر شریکیا. خلق الانسان من نطفہ پیدا کری دی اللہ انسان دا نطفینا و انسان ازان تا اگورا. ستا حقیقت سے دے مڑا دا تجی پا پنجو باندی گرزے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ناگہان دی مقابلہ کا ان کے اخکارا. تدا اللہ خلاف مقابلہ کے، تدا اللہ سر جگڑ کے خپل حقیقت تخوگو رکانا. دا ناپاکو بونا پیدائے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ او ساروی پیدا کری اللہ دیل رتاسو دا پارا. ساروی امتاتا پیدا کری. ساروی دی خوخت دی خو جامع پاکی نا چه دا منزو دست دا پارخا. دا دیر مسلمان انداز رشتا سار نا غلق میاش بسارو سارولو باندی علیکہ منزو یر دی که من نکی که دا گڑی بیزی ساروی میچازی کئی مسپرس دے. دا ساروی دا اللہ در کری دی. والانعام خلقها لکم ساروی دی خوخ دی، میخا دی خوخ دا، گڑ بیزا دی خوخ دا. خلقها پیدا کری دی اللہ دا تاسو دا پارا. فیہا پدی کے دفعن دا بچاو سامان، پدی کے سامان دا گرمی دو. ومنافع دی کے دیری پیدی دی اللہ ہوئی. نو چه دیری پیدی دی پاکی کنا نو دیری پیدی پاکشتخا پسکی پسارو کی دیری پیدی او گورا دا سارو وخا سا
اسارو غوخه او د ارچې ډیره خوخه بلکې پښتنه سوی وي که غوخه وسوځي نو دا غوخه د لچا پیدا کړی سړیا الله اکبر کبیره ومنافع پدې کې ډېرې پیدې د سرمنې سونه پیدې دي د اډوکو نه سونه پیدې دي الله اکبر کبیره نبیا دې خواراشا پيوتا صدا پيوتا دا پیخر سے دک زناور دک میغا دک غوا د تخالص په در کی چې هغه مکلف نه دی هغه ساروی دی هغه زناور دی او انسان او عقل والا او خیر امتن والا رولږي په پکې واچي ملاوت پکېږي هغه میغه خشوه کته خشوي سړیا وګورا منافع او تو ګورا نو پيو تو ګورا نو پیروي تو ګورا نو پيو تو ګورا نو مستو تو ګورا نو پيو تو ګورا نو شملو تو ګورا نو کوچو تو ګورا سوچ غړو تو ګورا نو کوي تو ګورا دا دور نعمتونه پکې در الله پیدا کړی کا اته بیا هم د الله ناشکرې هر وخت د الله شکر ادا کوا والانعام او ساروی خلقها پیدا کړی دی الله دا تاسو د پاره پدې کې سامان د بچو او منافع ډېری نفي دي ومنها تاكلون او د دینه تاسو خوراک کوي ولکم فیها جمال او تاسو له پدې کې خایس دي او پدې خایس هر سړی نه پويږي دا د زمیدار مامانه تاسو کا چې زمیدار کا کسوره برید تو کړی او دا خولې چوکې پا وګ باندې خودلی او کولبه روانه کړي ساروی مخ کې شړي میخي سرانتا او دا په بدمعشي کې ګرځي لکه خایس دی ولا پسارو کې ولکم فیها جمال ولکم او تاسو لا په دې سارو کې خایس دی حين توريهونا کله چې واپس راولې د سرن او کله چې سار سرن ته بوزه څنګه سر کې ورپسې ګرځي میخي ماړې په پولو باندې او خیال کوو د دې فصل نه راړو غوريغه پر دې فصل په چپن کې ګوري او نور پیری د سارو اورخه وتحمل اسقالکم اولستا سبوجنا ګور دک استه دک خر دی دک خچر دی دک سنډا دی استبلا سامانونه وړي دا دنن لګ سو کاله مخ کې دا سونه آبادو کې چې خلکو کانی لګولې دي دا یو پټ سنډاګانو په سنګانو راچلولې ها پرېړه کې راچلولې دي دا دون درانه کدا تا په وګرا چلولې سونه بګرانه وا دا خدای نشو راچلولې چرته چاته یو سنډا یو خر یو خچر چې خلک وته وی کچر او یو اس چاته دا نه دی چې ظالما تنگول مک عمر لګارام کوم چړیا ټول راز دیم چلولې ما اوس مې لګارام تم نه پرې دی کدا شپې په نیمه شپه ته اسرا پرانځي د توي چې خوښه الله ستاته بيدار کړي مړه کنه یو چکه در باندې یو لګاو یو چک وخه دا نو خوړه ته بیا ورنږدې سزا کداغه ساروی دی دغه خچر دی کله کې در باندې دا تندې در باندې پدې ګډه کې خو دوکاره بیا ودر قسم دی الله ستا تابعدار کړي دی اته الله تابعدار نشو یارا وتحمل اسقالکم وړستا سبوجنا اغزینو تا اغکلو تا لم تکونو چنه تاسو رسیدون کیا غیلرا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف دخپلو زانونو سرا ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا ستاسو رب خامخا نرمی کون کے رحم کون کے ذات دے والخیل والبغال والخیل او السنام والبغال او خچر بغال جمع دا بغل دا والحمیر او خرونا لترکبوا سورلی پکې دا خپل په اس باندې زینده چولې دي او په اس باندې روانه دا په غرونو کې ور باندې روانه او دا پوند او تور کې ولترکبوا سورلی پکوي وزینا دا د زینت د پاره دی ښا دا خیل او بغال حمیر چې دی کنه دا د خوراک د پاره نه دی ښا اگر چې په دې اسونو کې اختلاف شته چې د اس غوخه خوړې شي او کنه
اختلاف پکشتا بعض خلک اختلاف نه پیدا اخلي وی چې اختلاف پکشتا بل طرف ته جایز دی کو دې غوړ کافر کېږي پیدا وزینه او د پاره د زینت ويخلقو او الله پیدا کوي هغه چې تاسو په لا علم نشتا دا سونه وخو چې الله وی الله به نور پیدا کوي لاستاسو علم نشتا دا پکې نوې ایجاداتو طرف ته اشاره شو چې ترڅو پوری دنیا موجود ده نوې نوې سيزونه برازي نوې ښا تاسو نه نوې سيزونه رااله دا موبایل نوې رابطې به خلکو په ټلیفون کو هغه عام ټلیفونونه وو پی سی او ته بسړې تلو او داغه نمخ کې به خلکو وي تار ترتیب دي تار وي او دارنګي پاغه تار ذری سره به خبرې کولې غزمونګه نشيات نه مولیدلې دي صرف اوریدم یو تار وتاو کو ويخلق ما لا تعلمون ويخلق پیدا کوي الله هغه څه لا تعلمون چې تاسو په نه پیږئ نور ترکیب کیږي په دنیا کې وعلى الله قصد السبيل او دا الله په ذمہ دی بیان د سمې لارې ومنها جائر او بعض کګی لارې دي ولو شاء که خوغه د الله نو په زور سره ایمان لهداکم اجمعین هدایت به کړو تاسو ټول ته زویم کدی دهریو ایتیستو ملحدینو دا سورته نحل په صحیح سوچ فکر سره ولستو کنه ادي عقل بزه تراشی بیا هو الذي انزل من السماء ماء او الله اغزاد دی انزل چرا ورید برن باران لکم تاسو لداغی نسکل دی الله باران رووري صوبت تاسو سکے ومنه او داغین پیدا کیږي بوټي فيه تسیمون چې پای کې تاسو بیا ساروي ساروي الله ذل سارو د سرولو د پارا غیاګان پیدا کړي اونې بوټي پیدا کړي یومبت لکم زرغونی تاسو لپدیو بو سره فصلنا والزیتون خونا والنخیل کجوری والاعناب انګور سبدل یو ذکر کوم ملو من کل الثمرات دا هر قسم میونا ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون یقینا پدې کې عبرت ده هغه قوم د پاره یتفکرون چې سوچ نه کار اخلي وسخر لكم الليل والنهار تاسو خدمت کې لګول شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ نو نور درځي سپوږمۍ د شپې ځکه پدې میو کې د تیارو سره هم انقلاب راځي او د رڼا او د نور سره پکې هم انقلاب راځي نور سره د میوي پخېږي او د شپې د فرخ سره پکې خوګواله را پیدا کیږي والشمس والقمر والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړي شوی دي په حکم د الله ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډېر دلایل دي لقوم اغه قوم د پاره یاقلون چې د عقل نه کار اخلي وما زرع لكم من الارض او هغه پیدا کړی الله پزمکه کې مختلفي دي رنگونه ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې عبرت د هغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت حاصلې او هو الذی الله د هغه ذات سخر البحر چې تابع کړی دی دریاب و دریاب استا خدمت کې لګولې پام مو دشته کنه خوب در باندې راوي کنه مراقبه شوی وته وهو الذي او الله دی اغزاد سخر البحر چې تابع کړی دی تاسو له دریاب نو لتاکلوا منه لحما طریا دې د پاره چې تاسو خورئ د دې دریاب نه لحما طریا وختازا بنایا گوشت تیار تازه غوخه سیا دی ها وګوره د مې تذکرہ الله وکړه وګوره د دریاب نمایان تاسو رانی سه او هغه بیا خوره او د میانو ډېری پیدي ګوري ښا د میانو سي ګڼ فواید دي لحمن طریا او بل وتستخرجوا منه حلیه او تاسو روباسه منه د دې دریابنا حلیتن کالی لؤلؤ او مرجان چې تاسو واچوي دی لرا نو ناری نه خو کالی نه چي دلته وی چې تاسو کالی واچوي وتستخرجوا منه حلیه
وتستخرجوا دې د پارا چې تاسو روبا سه د دینک د دې دریاب نه کالی چې تاسو یې اچوي یې دا زنانه چې کالی اچي دا به د خپلو نارینو خاوندانو د پارا اچي نو چې ستا د بیبي په غاړه خپل مزیدار خاري چې ستا د بیبي په غوګونو کې والی او ستا د بیبي په غوګونو کې نتکي که په پوزه او ویختو کې خمدیدار سلسلې نو خاوند ته مزه ورکي او کنه څنګه تاسو استعمال کراوي د بیبيانو دا زیب و زینت اصل کې د خپل نارینو د پاره دی وتستخرجوا منه حلیه تلبسونا وترى الفلك او توینی کیشته مواخره رستو کون کی اوبولرا شلون کی اوبولرا اگه کشته روانه د اوبو کې او بدا شلی ځان ته لارو باسي ولتبتغوا من فضلی دې د پارا چې تاسو ولټوي د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او دې د پارا چې تاسو شکر ادا کې ودالاس و دې مخام غرونو ته وګورم والقى في الارض رواسیا او لگ اخودلی دی اچولی دی اللہ پزمکا کی رواسی مضبوط غرونا انتمید بکم دا چی اون خوزی پتاسو دا ازمکا و انہارا پیدا کری دی دل نیرونا و سبل او لاری علیکہ دا گڑے لار دا دا بل طرف تلار دا آغا دا اصر لار دا دا دیخوا دا بکریخ پی لار دا دا لار دیخوا جمال گڑے تلار تلی دا دا دیخوا دا گدر لار دا دا پاتمی لار دا چی پکم لار دے کاری اللہ دا لاری پیدا کری علیکہ اسلام آباد تزما دا موٹروے دا علیکہ کراچی تزما دا ہائیوے دا دا دل چا انتظام کړي سړیا دا غورته الله کړي کدا الله ری نوی پچتونو بغرزي دی بیا پلارو باندې ګرځي وانهار نیرونا وسبل اولاري لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت عمومه وعلامات وخلق علامات او پیدا کړی الله نور علامات نور نخي وبالنجم او پستور سرا هم يحتدون دی لارمومی نو اپا من یخلقو کمن لا یخلقا دا بلا شی صفات دا اللہ ذکر کا اللہ دا لدا پیدا کری نو دا نو دا نو دا نو دا نو تاسو چه و تخدایان وائے نو راتاو خیچے اغیز پیدا کری دی اپا من یخلقو آیا آغازات چه پیدا کئی مخلوقات کمن پشان دا آغا چا کی دیشی لا یخلقو چه اس نشی پیدا کولے دوڑا برابر کی دیشی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نہ حاصل ہوئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو شمیرل غواړي د نعمتونو د الله نو نشه شمیرلې یقینا الله بهم کې رحم کوونکی ذات دی والله يعلم الله پوهیږي پاغس چې تاسو پټوي و ما تعلنون هغه چې تاسو ښکارا کوي چا صفات ذکر شو د الله د چا اوس دا کم خلق چې چاته د خدای درجه ورکي اوس دا غي صفات بیانې والذین يدعون من دون الله والذین او هغه کسان يدعون من دون الله چې دی را مدد کوي سوا د الله نه چې دی بل چا را مدد چغي وي لا يخلقون شيئا اغي است شي پیدا کولی کله پیدا کولی شي سم نشي پیدا کولی وهم یخلقون اغا پخپل پیدا شوی دی اموات اغا ملدی غیر احیا جوندی ندی وما یشعرون او دی نپویگی ایان یبعثون چکل با دوبارہ پورتا کولی شی اغیل خود ازان پتم نشتا نسنگ بتات سا مدد شی پرید و معبودان من دون اللہ الہکم الہ واحد کارساز تاسو کارساز دی فالذین اغکسان لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نساتی باخرت
قلوبهم منکرتن زلون ددی انکار کی ددی مسلینا وهم مستكبرون دی اوریدون کی ددی مسلینا لا جرم یقینا ان الله يعلم الله پوهیږي پاغس چې دی پټي وما يعلنون او هغه چې دی اخکار کوي انه لا يحب المستكبرين الله محبت نه کوي نه خوخي المستكبرين اوریدون کی د مسلې د توحید نه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ چې کله دی ته ویل شي ماذا انزل ربكم استاسو رب څه نازل کړی دی وای اساطیر الاولین دا کیسه د لومبنو دی ليحملوا اوزارهم دې د پارا دی به پورته کوي پیټ خپل بوجون خپل پورا پرز د قیامت ومن اوزار الذين او د بوجونو د هغه کسانو نه چې دی گمراه کړي دي بغیر علم بغیر د دلیل نه الا خبردار ډېر بد دی هغه چې دی پورته کوي ستا د وجه نه سو گمراه شو کنه دغه ګناونه هم ستا پکاته کی تا په غلط لین راوړل په غلطو کیسو دی راوړل قد مکر الذین من قبلهم یقینا چل ول کړو هغه کسانو چې مخکیو د دینا فاتى الله فسراغ وته حکم د الله بنیانهم د دی آبادو تا ځکه د مکرونو عمارتونه جوړ کړیو من القواعد د وی خونونا نو را پریوت پدی باندې چتونه د بر د دینا د دې د مکرونو هغه باندې را پریوته واتاهم العذاب او راغ دیتا عذاب من حيث لا يشعرون د هغه طرف نه چې دی پنه پویدا ثم يوم القيامه يخزيهم بیا پرز د قیامت رسوا کی الله دی لرا الله بوت د قیامت پرز وی اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم پدې هر سړی نشي پوي دی پدې به هغه تن پويږي کنه چې رد د شرک کړي دی او دې قبر پرستو سره جګړې کړې دي چې تا ورته وي د الله نه علاوه درگاه اولاد نشي ورکوله او په دا خبره بدلږي دا اوسم په خلکو بدلږي هغه یو مولوی سے پیر بابا کې وی کنه دا الله ته محتاج دی او دا ولی دی ایو بوډا منجور په ورمنډه کپڑا کې ته تاو دا خبره په نه برداشت کړه چې هغه پیر بابا سره نشي کولی تاسو ته پته وایي کنه پته نشته اوس دې آیت ته ګوره خدای قیامت ورځ دا قسم خلق دا د درگاہونو عبادت کوونکي خلق ها ويقولوا الله بوتوي تاسو چې ما سره شریکان ګرځولي وکنا اینا هغه چرته دي کنتم تشاقون چې تاسو د غي بار قسم چاو دې قسم شلې دې کنتم تشاقون خبره مو خیال دراله کنتم تشاقون فيهم چاو دې جګړه مو کول د غي بار کې قال الذين اوتوا العلم او بوای آغا کسان چې ورکړې شي ورته علم ان الخزي اليوم رسوائی نن رزي او عذاب دې په کافرانو الذين تتوفاهم الملائکه آغا کسان چې ساتنه اخلي ملائک ظالمانو نه چې ظلم کوونکی په خپل ځانونو فالقوا السلام روان دي بکی پیغام دروغي دی بروغه کې دغه وخت کې چې ما كنا نعمل من سوء مون خو ثبت کار نه دی کړي دی دا شرکیات دی تجایز کارې ده بلا اولنا یقینا الله په دې پاس چې تاسو کولا فادخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها پای کې به همیشئ فلبئس بدیر ناکار دی زید ورتلو د متکبرینو وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم او چې ویل شي هغه کسانو ته اتقوا چې یری کړي د خپل ربنا ماذا انزل ربکم سنازل کړي دی رب تاسو قالو نو دی وی خیر ډیر د خیر کتاب دلته زین ته یو اشکال لذي تاسو مخکې وګورئ آیت نمبر 24 سو ګورئ آیت نمبر 24 څنګه ده قالو اساطیرو منصوب دي که مرفوع دي که مجرور دي مرفوع دي دلتا ماذا انزل ربكم قالوا
خیرا منصوب دی که مرفوع دی که مجرور التت مخ کی قالو ذکر دی نو اساطویرو دلتا قالو خیرن اشکال رالو کرانلو جواب تا وکی دی خام التا چې د دینه بتاپوسو شو چې ماذا انزل ربکم ستاسو رب سدی نازل کړي دی د قران د نزول قائل نو نو دی بوي هذه اساطیر الاولین دا کیسه د بنو دي څنګه هذه اساطیرو او چې دینه به تاسو شو ماذا انزل ربکم دی وی خیرا انزل خیرا و د خیر نه ډک کتاب نازل کړي مومنان سوئی دا د خیر نه ډک کتاب دی د خیر نه ډک کتاب دی وګوره کنا دا هغه خلکو نه پته ولګوا چې د قران درس ته نکینی په خوب باندې ستړي شي ساری امامته منځ په سم لیکنه لس بجې د وخت را پاسي بیا کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا ما په بیا ملا خوږي په چل نه پوي ټول راستړي شي او دلتا سار 8 بجې رااله یو بجې کور تلاړې ملا دي سیده کړي یا دې نه د سیده کړي او ابتدایي له تیاریو کو بیا راستې را پروژه سړی نه پويږي چې قران ته ناستخا دا وی یو کال زلزلہ رااله یو خزوا داغي یو لس دولس بچیو سو اله بیلا زلزلہ د شپې رااله هغه یو ماشوم را بار کو پمنډا هغه بل را بار کو چې هغه بل را بار کو نو زلزلہ ختم شو ویخته مو بیخ بنیادو باسي په زلزلہ مو پوي نه کما په زلزلہ مو پوي نه کما نو دا قران دا درس او دوره دا سړی پروژه نه پوي کیخه پروژه پوي نشي بلکې د روزې نه خوند او مزه والی خوشالي چې شکر الحمدلله په رمضان کې قران نازل شوی و مونږ په رمضان کې د الله کلام واوریدو کنه ربا دا د خیر نه ډک کتاب دی زمونږ دا ناس دا په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا انزل خيرا الله د خیر نه ډک کتاب نازل کړي دي للذين احسنوا د پاره د هغه کسانو چې خيستا عمل کړي په دې دنیا کې حسناتن اغيله بخيستا دنیا ولدار الاخرته او خامخا کور رستنی غوړه دي ولنعم دار المتقين او خامخا خيستا کور د متقینانو دي جنات عدن چې جنتونه د همیشوالی دي داخليږي بدی اغیتا چې بهيږي بلانه دونو داغینه نهرونا لهم فيها ما يشاءون دی یو جمله کې د نه ختمېدو ولا نعمتونه ذکر لهم دی په جنت کې ما هغه سبي يشاءون چې دی غواړي ماکولات مشروبات ماکولات مشروبات او مذوقات ملموسات او بلزا مرکوبات نور بلاشی کذالک یجزی اللہ المتقین دارنگ بدلور کی اللہ متقیانو تا الذین او آغا کسان تتوفاهم الملائکہ چه ملائک تنسا اخلی طیبین مؤمنین موحدین چه توحید والونا ملائک سالی دا سی تسان آلی و توی سلام علیکم مرک دی سلام دی پتاسو ادخلوا الجنتا دیر زیاد خوشحالیا الذین تتوفاهم الملائکہ ایمان والا پا وقت زنکدن کے خوشحالی حضرت خبیب پانسی کئی او حضرت خبیب آغا وقت کی مصری ہوئی برز وڑن کڑے آرا پانسی کئی ہے پا کجورو کے برز وڑن کڑے دے او خبیب لگیا دی مصری ویا فلست ابالی حین اقتل مسلما على ای شق کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشا یبارک علی اوصال شلر ممزعی اگدہ واقعہ دا طیبین خوشالی ذکر علامہ اقبال ویا نشان مرد مومن باتو گویم نشانی مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبی اوست وی دا مسلمان نخدتویم چی مرگ و تراشی پشون دوی خندائی
طیبین ملائک تے نسا اہلی ملائکہ سلام علیکم ادخلوا الجنت داخل شے جنت تا بما کنتم تعملون فسبب دا آغا عملون چی تاسو کولم حل ینظرون دی انتظار نکیا الا ان تاتیہم الملائکہ مگر د دې چې راشي وته ملائک یا راشي فیصله دربستا کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګ کار کړو هغه کسانو چې مخکیو د دینا وما ظلمهم الله فدی باندې ظلم نو کړی الله ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو ظلم کاو فاصابهم سیئات بس اور سیدی تناکار سزاګانی ما عملو دا عمل چې دی کړو وحاق بهم نازل شو بدی عذاب چې دیور پورې ټوکې کولې وقال الذين اشركوا وبوای هغه کسان چې شرک کړو دي سوی مشرکان وای لو شاء الله که خوخه ودا الله ما عبدنا من دونه من شيء مونږ به عبادت نه وکړي سوا د الله نه د بل استیزا دا استدلال د مشرکانو دی د پاره د جواز د شرک چې مونږ دا ځکه شرک کوو چې دا د الله کارونه دي بس د الله خوښه ده نو که چېرې خوښه وي د الله ما عبدنا مونږ به عبادت نو کړی سوا د الله نه د بل چا نه مونږ نه د مشرانو ولا حرمنا او نه به مونږ حرام ګرځولیو من دونه سوا د اذن د الله نه استیزاب کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګ کار کړو هغه کسانو چې مخکیو د دینا فهل على الرسل الا البلاغ المبين بس نشته په پیغمبرانو مگر تبلیغ کارا ولقد بعثنا د دې د خبرې رد کړي چې تاسو وایې مونږ دا شرک کوو دا د الله په خوخه کوو یلکانو دا الله د توحید د پاره پیغمبرانو لږه ولقد بعثنا في كل امه رسولا او په تحقیق سره لګلی مونږ هر امت ته پیغمبر د پیغمبر دعوت دا ان عبد الله چې بندگی خاص کې الله لرا وجتنب الطاغوت ځان بچ کې د بندگی د غیر الله نه فمنهم بعض د دین هغه چې هدایت و توکل الله ومنهم بعض د دین هغه چې پخشه پي گمراهي فسيروا في الارض بس ګرځي پزما کې وګرځي پزما کې نو ګوره کې پکانا عاقبت مکذبین چې سرنګي انجام د تکذیب کوونکو ان تحرس علی هداهم اے پیغمبرا کته هرس کې په هدایت د دی باندې الله توفیق نور کوي هغه چاته چې گمراه شوی او مالهم نه بيدی لري سو کې امدادي واقسموا بالله دی قسمونه کول په الله مضبوط قسمونه دی په الله مضبوط قسمونه کول الله خو منو مشرکان قسم په الله کو دی بسوی لا یبعث الله نبا پورته کوي الله هغه څوک چې مړ شي بلا اولنا وعدن علی دا وعده په الله حقا لیکن اکثر د دینه پوهیږي نه دی با الله پورته کوي چې بیان کې دی لاغه چې دی په اختلاف کاو وليعلم الذين كفروا چې پته ولګي کافرانو ته دا دروغجن او تاسو وی قیامت خو ډیر ګرانی د قیامت برپا کول انما قولنا لشین یقینا و نازم مبارد یو کار کې اذا اردنا چې کلم اراده کوته موجود چنو موجود شي والذین هاجروا فی الله هغه کسان چې هجرت کړي په لار د الله کې پس دای نه چې ظلم بشو خامخازه ورکو په دنیا کې خيستا ولا اجر الاخرته اکبر او خامخا اجر د اخرت ډیر لوی لو کانوا یعلمون کدی پوی دي الذین صبروا هغه کسان چې صبر کړي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ندی لګلی مونږه مخکستانا مگر نارینا نوحي الیم وحی می ورته کولا فاسالوا اهل الذکر تاسو کدا علماء نه نه پويږي چې کله نه پويږي نو تاسو کوه د مسلې ښا د مسلې تاسو کول د نفلی عبادت نه غوړ عمل دی لتبینا بالبینات پخکار دلائل سرا او د نصیحت په خبرو سرا وانزلنا الیک الذکر او نازل کړی دی مونږ ته دا ذکر دا قران لتبین للناس چې د دې په وضاحت کې خلقو ته ذکر میرا لګلی لتبینا تبین لتبینا
تب دا ایکسپلین کې خلقو تا او دا پیغمبر چې دا قرآن خلقو تا ایکسپلین کړی دی هغه ایکسپلینیشن نوم دی احادیث مبارکه خبره مخیل درانه لا لتبین للناس ما نزل الیهم هغه چې نازل شوی دی دیتا ولعلهم يتفکرون او دې د پاره چې دې د سوچ نه کار واخلي افامن الذين آیا بچ بشي هغه کسان چې چلونه کې د ناکار کارونو د دینه چې كتب بوزي الله دې لره پزما کې یا براشي دې ته عذاب داغه طرف نه دی په پوهیږي نه یا به اونې سي دې لره په تقلبهم پزید اوړې دور اوړې دود دي کې نو ندی دی بچ کې دن کې د عذاب د الله نه یا به اونې سي دې لره سره د یری د دینه فإن ربكم یقینا استاسو رب خامخا نرمی کوونکی رحم کوونکی ذات دی اولم یراو آیا دی ګوري نه هغه ستا چې پیدا کړی دی الله من شین سيزونه ګرځي سوري داغي خي طرف ته او ګس طرف ته سجده کوونکی الله له دی عاجزي کوونکی ام ولله يسجدو خاص الله د پاره سجده کوي هغه څو چې پاسمانونو کې دي او هغه چې پزمکه کې دي الله له سجده کوي مونږ تاسو باندې کوو چې دا آیت چا اوریدو نو سجده به وکي سار داسې پکې سو سجده رااله من دابتن زنده سره او ملائکه او دي ځان غټ نه غني يخافون ربهم دي يريږي د خپل رب نه چې اوچت دي د دینا ويفعلون او دي کې یا چې ته حکم کول شي وقال الله الله ویلی هوا لا تتخذوا الهين اثنين تاسو منی سے خدایان دو خدایان مگر ذوي چې یو احرمن دی او بل یزدان دی ولا انما هو اله واحد بشک کارساز دی کیو فیا فرحبون ها زمانه یریږي وله ما فی السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې هغه څه چې پاسمانونو کې دی او پزما کې ولا الدین واسبا او خاص الله لدی دین همیشه اف غیر الله یتقون آیا بغیر د الله نه دی یریږي د بل چانا اف غیر الله تتقون آیا بغیر د الله نه تاسو یریږئ د بل چانا وما بكم من نعمت فمن الله هغه چې پتا سو کوم نعمت دې څه قسم نعمت دې تر طرف د الله نه دي ار نعمت چې دې دا چانه دې زکه چې در باندې سار شینو آیا اللهم ما اصبح بي من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الشكر ولك الحمد فمن الله ثم اذا مسكم الضر چې بیا کلم تاسو ته ورسي تکلیف فإليه تجأرون الله لچغه وخه نو چې بیا د الله د مصیبت لري کی دا وخت یو ډله پتاسو کې خپل رب سره مخلوق برابر یا ليكفروا دې د پاره چې انکار وکي بما دا آغسا چې ورکړی دی مونږ دی تا په تمتعونو پیداواله فسوف تعلمون درج تاسو به پوښه ويجعلون دی ګرځي لما لا يعلمون نصيبا اغه چالره چې دی نه پويږي په برخه دا اغه نه چې مونږ ورکړی دی لا دی پکې د بل چا برخه مقرري الله وی رزق ولا ما ورکا درگاہونو ته پکې وړي تالله قسم په الله لتسالون خامخابتاسن تپوس کولی شي په بارداس کې تاسو دروغ جوړوي ويجعلون لله البنات او دی ګرځي الله للونا دون ظالمان دي وې دا ملائک بنات الله دي او ځان تلونا نه خوخی کنه یارا یہ وې دا ملائک د الله لونه دي او دی د پاره هغه چې دی غواړي خپل پوزیشن اداري واذا بشر احدهم بالانثى چې کله زیری ورکلی شي یو تنت د دین په جینې سره راشد مشرکانو حال وګورا چې ورته ویل شي وکاکا وابي یترور یماما وجینې راغلی دا د مشرکانو پوزیشن سشي واذا بشر احدهم بالانثى وګرځي مخدد تکتورا وهو کظیم او ډکوی د غسینا نن پښتنو کې امدا شه دی کنه د جینې زیری بنلیږي د جینې بنکې د الک کل کې بس کې چيلي بالا لای او چې جینې وشي
نو سه جوار او سه غنم او سه چړه مکس پخه کی وې دا ککیر اغلی او سه غومه غونته موت کنو لکه دا ته چې کوم خوراک دی پوخ دا خو په خوا خلکو پاس پو باندې خوړو د جینیم حقیقت په دین اسلام کې ها واذا بشر احدهم بالانثى وګرځي مخدد تک تور او دې ډک وی د غمنا دا څوک دا مشرکان کافران چاته وای نه چې ککیرا کر راغلی دا یتوارا من القوم ځان پټی د قوم نا من سوین د وجه د بده اغنا چې دل په زیری ورکړې شو نو ايمسکه الا حون آیا اوساتی دی لر سره د ذلتنا دا جنې بذلیل کوي او ساتي به ګران ګران کارونه په کوي بیا او یا خخه کی دی لره په خورو کې ای ژوندې خخه کی الا سا اما يحكمون الا خبردار ډیر بد دی هغه چې دی فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالاخره للذین د پاره د هغه کسانو چې ایمان نساتی په آخرت مثل السو ناکار حال دی ولله المثل الاعلى او خاص الله الذي حال اوچتا الله الذي صفت اوچت الله زور اور د حکمتونو والا ذات لو يواخذ الله الناس بظلمهم که چرتی نیول الله دا خلق په ظلم د دې سره دې مقدس مکه به اس یو زنده سر بیا نو پرې خو دې ما ترک علیها من دابا ولكن يؤخرهم لیکن رستو کی دیل تر نیټه مقرره چې کله راشي نیټه مقرر نه رستو کیږي او ساتو نه مخ کیږي ويجعلون لله دی ګرځي الله لرا هغه چې ځان ته بد غني وتصف السنتهم الكذبا او بیانې د دې جبه درو چې دیله بجنتی لا جرم یقینا دې د پاره به اوري وانهم مفرطون او دې به مخ کې ورغرزول شي تالله قسم بالله لقد ارسلنا فتحقیق سره لګلی موږ امتونو ته مخکستانا نو خيسته کاغي د شیطان ناکار عملونه د دي فهو وليهم دا شیطان د دې ملګری دي نن رز او دی له عذاب درناک وما انزلنا لك الكتاب الا لتبين لهم ندی نازل کړي مونږ ته کتاب مگر دې د پاره چې وضاحت کی دیتا د هغه څه چې دی په اختلاف کړي دي وهدن او دا قران هدایت دی او رحمت دی هغه قوم د پاره یومنون چې ایمان وروړي والله انزل من السماء ماء راشد الله قدرتونه وګورا والله او الله چې دی انزل نازلی د برن باران تازه کی په دې سره مکه پس د اوچوالینا ان فی ذلک لآیا یقینا په دې کې عبرت دی هغه قوم د پاره یسمعون چې غوږ کی دي وان لکم فی الانعام لعبرا او یقینا شته تاسو ته پسارو کې زیاده عبرت و دې خپل میغه ته وګورا ګډي بيزي ته دی وګورا دین عبرت والا مړه مونږ د نه پیژنې او ګډي بيزي پیژنې وان لکم فی الانعام لعبرا او یقینا شته تاسو د پاره په ډنګرو کې خامخا زیاده عبرت نسکیکم مونږ اسکو پتاسو د هغه سنا چې په ګیړو د دې کې دي د دې په دې ګیړو کې د دې سارو په دې چاټ کې الله یو کارخانه قدرت لګولې دا من بین پرسن و دمن ډیر عجیب ده یو طرف ته ویني بل طرف ته غشایا په دې میز کې د پيو کارخانه نه پکې د ویني رنگ نه پکې د ویني خوان نه پکې د غشایانو خوان دا کارخانه چا لګولې سړیا په دې خوخ دی په خرسېما په سکیما د پيو نو میټیریل هم جوړه او دا الله خبره نه مانی وامیخی گڑی او بیزیتا اگورا نسکلی دیوبا نو خوڑلی دیواخا نو یو طرف توینے بل طرف تا غشایا روان تے نشودا شر را بئیگی او تیز کی و دادا لچا کری سریا تاڑو دے کے سوچنے کے دا اللہ دا خپل قدرت یو کارخانہ پسارو کی لگو لیدا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسکیکم مونگس کو پتاسو مما دا آغا سنا چی پا گیڑو دا دی کی دی من بین پرسن پا میز دا غشایو کی و دمن او دوین کی لبنن پی خالصا بالکل پی اور خالص پی دی پا کی خوا
دا خو پکې بیا د انسانان ملاوټ کوي سارو کې خو خالص به دي ښا سائغن آسان تیریدون کی د پاره د سکون کو او دا په او دا سي نعمت دي کنه چې ګوره دا نور دعاګانو کې ادا چې کوم الفاظ د پيو په دعا کې دا پای کې نشتا کله چې د په اوس کله د دې په حدیثو کې دعا راغلي دا اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه څنګه تا یاد ده اصل کې تاسو پیس کې نه ټول خرڅوي کړه اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه لګ لګ په پکې سکې ټول مگر سوي خیر دی لګ لګ ځان تسکې او کړه د بل چا خدمت په ټول عمر کوي پکې خپلم لګ لګ کې کنه یا پیدا د الله لوی نعمت دی وګوره قران کې الله تذکرہ کړي او چې په دې وسکل دعا ورپسې وایا اللهم څنګه بارک لنا فيه وزدنا منه یا الله دې پيو کې راته نور برکت هم واچي دا راته نورم زیات کی معلومی کې دا چې دا ډېر غټ نعمت دی ښا او په دې پيو کې بیا بلا قسم خصوصیات دي ومن ثمرات النخيل او د میوه د کجورنا والاعناب د انګورنا تتخذون منه سکر جوړوي تاسو د دینه سرکا یا کله چې شراب لا حرام نو تاسو د کجورو او د انګورو نه شراب جوړوي ورزقن حسنا رزق خيستا ان فی ذلک لآیه کنن پدې کې خامخا عبرت ده هغه قوم لره یاقلون چې عقل نه کار اخلي واوحى ربک الى النحل رب ستا مچې ته وਹੀ کړي دا نا واوحى ربک ستا رب مچې ته پرلکې چولې دلته رشاتو د مچې تذکرہ ده او د دې صورت نومم دی د مچې والا صورت هغه صورت چې پای کې د شاتو د مچې تذکرہ شوی ده د شاتو مچې پدې کې د الله د قدرت یو عظیم شاهکار وګوره د شاتو مچې تا وړغم تدا کنه حقیر سپکا دون غنتدا او چې الله رب العزت د اغینا کمسیس تیاری سونه مفید صحت بخش سيزونه ته الله پیدا کړي بل دک مچې چې کې میخانی جوړي چې ته خیر وکړې ته مچوګه بینتا دا چې کې میخانی جوړي کنه د دې اریا وخانه دا مسدس مساوی الاضلاع ارز له برابر ساوی مسدس تب وی چې دا په چا په پرکار باندې جوړی کړی بالکل سیده یو ستر طرف پکې مخ کې رستونی دا قدرت دا مخلوق دا سے پیدا کړی دی بیا وګورا دا مچې چې دی کنه پدې کې یو د دې ملکا کوین مچې پکې کوین ملکا د دې مشري دا د نورو مچونه لګه غټي دا ټوله مچې به دغه تابعداري ښه د مچو یو خپل تنظیم دی ارګنایزیشن دی د امیر دا ټول د هغه تابعداري کې هیڅوک د هغه نه بي اصولي نشي کولی بیا تاسو وګورئ دی مچو کې سمچې څوکیدار مقرر کړي هغه بار هغه چته نه بار ګرځي را ګرځي بار یالتا ای څوکیداری کوي ناشنا بل سیز نشي راتلی ښا که ناشنا سیز راځي بس نور ترنګ ملوي بم ټول ورپسې روباسي اله کراشه دشمنان راغلي نور خلک راغلي د بل زینا بل قسمه مچې راغلي دي دارنګ بل دی مچو کې کمال دادي دی په دې رس پسې خوري شي جمی کې خو سفر نشي کولی دی اوړي کې دی خوري شي اغه دا نیر نه اخوا ووري باغونو ته اخوا لړشي چې کله نه جوس راغون کی کنه دی چې واپس راځي لار نه غلطي که چرته یو نیم مچې نه لار خطا شي لبل تزر یو مسکال ور کې بم هغه بم وې دی خورازه پورا ترتیب دین لار نه غلطيږي سیده بیا هغه خپل خانه ته راځي د بل ځای کې چې مچې ساتلی ایت نه زیخه هغه خپل زینو تبا واپس راځي الله اکبر کبیره بیا د دې مچو په مهنت سره چې کم سیس تیاریږي هغه ته شهد وای سوته وای تاسو ته ډیر مدور کو یاره
دا خو ساده سړی راغلی دکاندار ته وي شحات شته هغه ته شته خو دونه خواږه نشته دا ولا ډېر شاد ورکا نو بیا د دې مچو د مهنت نه چې کوم سیس تیاریږي هغه ته شهد وایي څه ورته وایي پښتو کې ورته شات وایي او بیا د کشات مبارک الله وایي فيه شفاء للناس دې کې خلکو د پاره شفا ده حکیمان طبيبان ډاکټران په هر ماجون کې خامخا شات اچي انورم د شاتو ډیر زیات فواید دي او ګړې ډیر په منډه منډه روانه ده واوحى ربك الى النحل رلکه چول استعرب مچیتا حکم کړ استعرب مچیتا ان اتخذي من الجبال بيوتا چې جوړاوت په غرونو کې کورونه ومن الشجر دعوننا او دا آغنا يعرشون چه خلقه بعد ایام ثم کلی من کل ثمرات بیا گرد پده میوجاتو باغونو مانا میونا خورا اغا رست نروڑا او فصلو کی اوزا پلارو دربستا تابدارا سیدزا نو یخرج من بطونها روزی داغی دا گیڑینا دیو نوی چه دا مخی طرف نکه دا شا طرف دا خو خلک کسه وی هغه مچې د سواد دي چې غولي شات دي کنه والله علم چې دا کم دغه کې ویلې دي بس منظر سره دا خبره کړې ده خو دلته الله ویا چې دا من بطونها د گیډو نه روزي په کم طرف دا الله تبارک ارسطو لګي دا تفسیر قرطبي ذکر کوي هغه زره دي معلومات کوم چې دا شات د کم طرف نه جوړيږي چې دا دی په خلی باندې جوړی کنه دا لاندې نه دی کوم دسمات دی کې دې شاتي الله قدرت دې کنه هغه ارستو یو بکسر اوخته پاغي کې هر طرف ته شیشه ولګولې مچې پکې ښکارې دي نو کله چې دې مچو ځان د بالکل دا چتی جوړې کې کنه نو بیا دې ملک او ته حکم کو دې مشر مچې چې اوس دل شي چکړې خټه راوړې نو طلب خټه به را جمع کولې د هغه طرف نه غونډان پسې بن کو بیخي ارستو تناستو چې دیږي او ماته څه پته ولګي نو دا د الله قدرت دی بس بعضی سيزونه رازونه یې ښا نو من بطونها د ګېړو د اغینا شرابون د سکو سيزه مختلف رنگونه دي دا مختلف الوانه مختلف رنگونه بعضی شات سپینی او بعضی تک سور شاتی مختلف الوانو نو وګوره دې سوچ او کدی مچیتا ود الله بندا مچیتا وګوره نسکلی دی اوبا خړلی دی ګلان لکه کې دی زخر نخلی کې غبینان وګوره انت زهر دی او چې تی خلی ته راوړې نو یې کې ته الله پاک غبینه چولې دی دادا لچا کړي سړیا فيه شفاء للناس پدې کې شفا د پاره د خلکو شفا پکشتا خو مطلب دام نه چې دغه شات پراتی او تیز کو چې بس شفا ده پکې ځان په پوهه کوا چې بدن کې د حرارت ډیر دی او کې برودت پکې ډیر دی بیا دا په ډیرو صفرا کې دا کار کوي بلغم کې دا کار کوي فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية یقینا خامخا پدې کې برت دی هغه قوم د پاره يتفکرون چې سوچ نه کار اخلي والله خلقکم او الله تاسو پیدا کړی او انسان ځانته وګورا والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی الله تاسو خلقت کړی دی ثم يتوفاکم بیا مو وفات کوي دنیا تراغلی د دنیا نه بزی ومنکم من يرد هل توي غامیخ گړي بيزيتا وګورا یای مچيتا وګورا و انسان ځانتا وګورا پیدای د نطفینا و انسان ځانتا وګورا ماشوم وي ماشوم والی نزوان شوي ځوانې نشي بوډا اوس ګرځي په همسا او همسا چې دی کنه د همسا ورته وایو ټکا 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 همسا دی کنه یا بوډا د قبر دی یاد دې دی یاد یاد دې دی یاد یا دې را غرديږي یا دې مرګ دې کړه لگا والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ثم يتوفاکم بیا به وفات کوي تاسو لرا بیا به الله تاسو لا وفات کوي ومنکم بعضی پتاسو کی آغا دی چی واپس شی کمزوری عمر تا
بعضی پس در کې داسې دي کنه چې غاخيري عمر د ذلت شيخه ډوډۍ کې بل ته محتاج، په خوراک کا کې بل ته محتاج، په دسماتي کې بل ته محتاج، په لاس خلوي زلو کې بل چاته محتاج. دې ته ارذل الامور وایي. احادیثو کې دعا راغلې ده چې ربا ما ارذل الامور ته مو واپس کې. او ابن جوزی او روایت هم ذکر کړي د چا چې د قران سره تعلق جوړ شو کنه دی به الله ارذل الامور ته نه واپس کوي. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، دی د پارا چې دی نه پوي پس د پوي نه پایسو. ان الله علیم قدیر، یقینا الله په د قدرتونو وال ذات دی. والله فضلکم بعضکم، او الله ورکړي بعض پتاسو کې په بازو چاته الله درجه او چاته ورکړي چاته کما. تو به حسد نه کې ښا دا درجه الله ورکړي په رزق په رزق کې چاته الله رزق کم چاته زیات. فمل الذین بس ندی هغه کسان فضلوا چې غورواله او تورکړي شوی دی بیرات دی واپس کوون کې خپل رزق په هغه چا چې مالکان خلاصونه د دی چې دی په کې شي برابر. اف بنعمت الله یجحدون، آیا دی په نعمت د الله سره انکار کوي؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، نور نعمتونه و انسان دې سوچو کا الله دې اغزاد ګرځولي تاسو لا تاسو د جنس نه بیبيانې، ته انسان بیبي دې انسان، ته بشر بیبي دې بشر. کته انسان وي او خزر د پیریانو د جنس وي نو بیا چې ماوستن د تراونه راتلې لګي د لاستر کې الټا کولې او ته وی چې یو بو بیا به دې سکوله، بیا به یو دست تازه کولو. بی بی ستا هم جنس پیدا کړی دا یا کړی دا بی بی پرشتہ وي نو بیا نو پرشتہ خو ډوډۍ نه خوري او بنس کی ابا لګیاوا د ماوتن نمونه بل سار بانګه پوری نپل کول مزبه کول اته به یوز په ډوډۍ وروړي اوس په ډوډۍ وروړي بیا وسونه ګرانه وا. تعالی چې کم ضرورت دي هغه ستا بی بی تم اګه ضرورت دي. دا سیستم د الله پیدا کړی دی او دا لاسه وجعل لكم من ازواجكم بنینا، د دې بی بی نه چې الله بچی درک تم پلار شوي. الله یو ګوره بی بی می دل درکا د دې بی بی په برکت سره پکې ته پلارم شوي. ها بی بی سره ظلم زیات مکوا کدا بی بی دې نو ته پلار شوي. وجعل لكم من ازواجكم بنینا، او وی ګرځول تاسو ته د بیبیانو تاسو نظامنا. وحفدا، د حفدا دو معنی دي، یو معنی وسی او الله رب العزت دلا بیا درک وسی زوی دلا درک د بیبینا نو بیا د دې زوینه دلا س ابن الابن نوسی دلا درک او د بابا نوسی ډیر خوخي بابا سي نوسی ډیر زیات خوخي ښا او نوسی بابا د ګوت نه نیولي بابا راځه بابا دې خپل مګ د ګټه دا بابا دې کې نالې دا بابا جمعه تجو رو جماعت وروړو دکان تزو دا بابا پاغه مصروفي لکه زندگی پاتې دغه وسی په شغل کې تیر شي. وحفدا بل معنا د حفدا سخرګنه الله دله د بیبینا زامنم درک خو د بیبي په وجه د سخرګنه درکه څه درک سخرګنه یو نعمت دی. وحفدا او درکت تاسو ته د بیبیانو تاسو نه زامن او سخرګنه زکه سخرګنه د الله یو لوی نعمت دی. الکه اختر کې چته ټانګه دې رنگ کړي روانه یاره نن پکې سسرال دی دا وای ښا نن پکې سسرال دی دا لکه دا وړ بوزما ماګانو کرا. وحفدا دا رشتي الله پیدا کړی دا د عزت او د خوشاله د پاره. وحفدا سخرګنه او کومګ او تاسو سوچو کو زمونږ په پښتنو کې اکثر دا زوم چې دی دا د سخر خوخي ایو تن چاته پوزو کوی دا زوم د سخر خوخي اولی خوخي وی زکه خوخي وی غسخر خوخي ته پته ده چې دا بلا خدای چې د بلا د غم نه اخلاص کړي. خو بهرال دا خو اصلي خبره ده او ارس خر خوخي چی سخر نه خوخي د خوخي د انګور سره نه لګي ډیره دشمنی دا ازلی دشمنی دا بس یو بل سره د پیشو د منګ کی. وجعل لكم من ازواجكم بنینا وحفدا اغالک تکویدن کړي وا ساده غونتو مور وتوی اختر کې سرګنه کړه دې کنه خو غټي غټي مضبوطی خبره وته کوا هغه وی صحیح ده نو چې
چې دې تلې دې الته او تخواخې وي بچي مور دې څنګه وه وي سمه غټه میخه وه وی پلار دې څنګه وي یو سم یو غټ اوښ ښه هغه وی که نور دې تپوس کوم څه بل سره ته ونه وایه چې دا څه مصیبت دې سړیه وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا هغه مور ماشوم ته وی بچی چې سکول ته ځي نو خوږې خوږې خبرې په سکول کې کوه نو چې سکول ته تللی دی استاد یې تپوس کړی وی پلار دې څنګه و وی سمه مټیایي وه وی مور دې څنګه وی سمه بلوشایي وه خوږې خوږې خبرې کولې وحفدون وسیه دل پیدا کړي ورزقکم من الطیبات او رزق درکړي د پاکو سيزونو نه اپ بالباطل یؤمنون آیا په باطل سره دی ایمان وروړي او د نعمت د الله نه یک پرون دی انکار کوي ويعبدون من دون الله دا دون دلائل ذکر کو دا دل الله کړي دا دل الله کړي دا درته الله کړي اے دا خلق راولګي دا ويعبدون من دون الله د بلچا عبادت شروع نو زجر ورکی مشرکانو ته ان شاء الله سبانی درس کې بدام وایو سبا ته پکې د معراج واقعام را روانه ده دا یو اهم واقعیا ده یک ډیر مسائل دي مخه ته چې مرګري لګ دا وخت راځي او پابندي کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم رب زمون دا درس بخپل دربار عالی کی قبول و منظور کی مونږ ته احسان کې رب اے رب ستا په توفیق سره به زمون دا درس اختتام ترسي زمون دا درس اے رب ذوالجلال په عافیت او برکت سره اختتام تورسه مونږ ټول مسلمانانو ته د فایده را نصیب کړي سونه مسلمانان دې درس ترازی نور له دعوت ور کوي د دې سونه شریعه حاجتونه د غیبی خزانو نه تر سره کړي برحمت